بسم الله الرحمن الرحيم. سویم دے شرح العقائد النصفیہ درس نمبر 57. واما الضروری فقد يقال في مقابلة الاكتسابي اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. د دین مخ کی علامه تفتازانی رحمت الله تعالی علیه دو خبرې ذکر کړې وي. یو دا چې د اکتسابی سمانه ده او دویمه دا چې د اکتسابی او د استدلالی درمیان کې د نسب و ربعونه کم نسبت دی دغه وضاحت کړو. تیر درس کې مونږ ویلو چې د اکتسابی او د استدلالی په درمیان کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی ویلي مقدانو ویلي او دا ویلو چې استدلالی ویل شي نظر فی الدلیل ته او اکتسابی چې دی ناغه ویل شي د نظر فی الدلیل ته هم او متوجه کول د حواسو هغه ته هم دا وضاحت هم کړو کنه. ادم ویلو چې اکتسابی عام دی او استدلالی څه دی خاص دی. اوس غرض د علامه تفتازانی رحمه الله د دې عبارت نه چې و اما الضروری نو د دینه غرض د شارح بیان د دوه معناګانو د ضروری دی. بیان د معنیینو د ضروری دی چې د ضروری دوه معناګانی دي. خدا تمهید او توته اگر زئی د پاره د دفع د تناقض او تعارض چې د صاحب د بدایي په کلام کې معترض وي تناقض دی. کيوځي کې مونږ ګورو نو دا دوه شزونه د یو بل قسم ګرځولې شوی دي او بل ځای چې مونږ ګورو ته جمع کړی دي دا خو داغه په کلام کې تناقض راځي نو دی به د ضروری ته دوه معناګانې ذکر کی او کم اعتراض چې په لزوم د تناقض په کلام د صاحب د بدایي کې لازمیږي داغه دفع د مقصود داغه په دفع کوي چې تناقض نشته. ضروری دوه معناګانې دي. کم ځای چې دا دوه سيزونه دا یو د بل قسم ګرځولې دي نو دا د یو معنی په اعتبار او کوم ځای چې جمع کړي دي دا د بلې معنی په اعتبار نو تناقض منځ کې نشتا. په حاصل پوه شئ اما غزم درته تیرو وستو اوس کتاب ته ګور ان شاء الله پويږي. وخا واما ضروری استنا کې تملاندې کړي دي توتئتنا دا یو تمهید او توتیه ده لدفع التناقض د پاره د دفع د تناقض په کلام د صاحب د بدایي کې بعد ها واما ضروری یو هر چې ضروری دی د دې دوه معناګانې دي. فقد یقال کله کله ویل شي فی مقابله الاکتسابی کله دا راځي په مقابله د اکتسابی کې پس کې راځي په مقابله د اکتسابی کې داغه قسم او داغه ضد شو ويفسر بیا تفسیر بیانول شي بما پاغه هغه سبان دی هغه علم باندې لا يكون تحصيله چې داغه حاصل ول نوي مقدور للمخلوق لاندې داخل د قدرت د مخلوق. بیا دغه تفسیر دی ضروری سمانا هغه علم چې داغه تحصیل مقدور د مخلوق نه دی داخل تحت د قدرت د مخلوق نه دی او اکتسابی چې دا داخل لاندې د قدرت د مخلوق وی تس آلات مباشرت د اسباب وو کی نو دا مباشرت د اسباب د وجه باری تعالی ور کی به علم پیدا کی هغه اکتسابی دی. نو کله کله ضروری د اطلاق د دې کیږي په مقابله د اکتسابی کې. بیا به تفسیر دا بیانېږي چې دا هغه علم دی چې نوی تحصیل د مقدور د پاره د مخلوق یعنی دا داخل تحت د قدرت د مخلوق نه دی. پوه شیا ای یکونو معنا دا چې وی د علم حاصل بغیر د اختیار د مخلوق نه خبره بیخي اسانه چې بغیر د اختیار د مخلوق نه حاصل دي تم ضروری وي
لکه د کسب دخل پکې نشته کنه بدون د اختیار نه ورته حاصل لیکنه د یو مانش دوی معنی ته ګوره وقد یقالو او کله کله ویل شي اطلاق کول شي د ضروری په مقابله د استدلالی کې او يفسروا او بیا تفسیر بیانول شي بما په هغه علم يحصل چې حاصلېږي بدون د فکر او بدون د نظر فی الدلیل نه دا نظر فی الدلیل نه کتلان دي لیکلي دي دات فی تفسیر شو بدون د فکر نه سمانا یعنی بدون د نظر نه فی الدلیل حاصلېږي او استدلالی ستوي چې هغه د فکر او د نظر فی الدلیل نه استعمال حاصلېږي ولکه تاسو پوښښ لیکنه د ضروری سو معنا غانې شوي دوا یو څه چې حاصل وي بدون د اختیار د عبد نه ورسېده نو د غزي کې دا د سم مقابله کې شو د اکتسابي او دویم د ضروری سمانه ده دا استعمالي کی مقابله د چا کی استدلالی کی یعنی هغه علم چې حاصلېږي بدون د نظر او فکر فی الدلیل نه تاسو پوښی کنه دوه معناګانی دي فمنها هنا د دې زینا فمنها هنا د دې وجنا غرض د دینه دا غول تعرض جواب ورکوللی چې ګوره عند البعض ما حصل بالحواس هغه ضروری ګرځولې شوی دی او مصنف ورته قسم او مقابل د اکتسابي ویل جمع څنګه راغه دې دغه نه جواب ورکړي فمنها هنا د دین فهميږي د دې وجنه جعل بعضهم بعض علماء ګرځولې دي العلم الحاصل بالحواس هغه علم چې حاصل شي په سبب د حواس او خمسو ظاهرو هغه ورته اکتسابي ویلې دي یعنی حاصلا دا حاصل دی په سبب د مباشرت د اسباب بالاختیار ناغي ورته ځکه څه ویلې دي اکتسابي ویلې دي او بعضهم او بعض چې کم دی ضروری ناغي ورته ضروری ویلې دي یعنی حاصل بغیر د استدلال نه الکه دویم تعریف د استدلال د ضروری سو شو چې هغه حاصل شي بغیر د فکر او د نظر فی الدلیل نه نو که جمع رام شي پروانه کوي ښا بعض علماء څه کړی دي هغه علم حاصل بالحواس هغه ته اکتسابي ویلې دي یعنی دا حاصل دی په سبب د مباشرت د اسبابو بل اختیار او بعض ورته ضروری ویلې دي سمانا یعنی حاصل بغیر د استدلال نه حاصل بغیر د استدلال نه نفظهر نو دینه معلومه شو چې د ضروری معناګانې دوه دي چا چې ورته قسم ویلې دي هغه په یو اعتبار وته ویلې چا چې جمع کړي دي دواړه هغه په بل اعتبار جمع کړي دي فظهر خبر ظاهر چې انه لا تناقض تناقض نشتا په کلام د صاحب د بدایي چې امام همام نور الدین بخاری رحمه الله داغه کلام کې تناقض نشته دي هيڅ قال هغه دی کتاب کې تقسیم کړي دي هغه وی چې ان العلم الحادث نوعان علم حادث دا دو قسم دي یو ضروری دي او مخکې روان دي بل اکتسابي دي ضروری وهو ما دا هغه دي يحدثه الله تعالی چې خدای تعالی را پیدا کی فی نفس العبد په سینه د بنده کې من غیر کسبه و اختیاره بغیر د کسب د بندنه او بغیر د اختیار د بندنه تاسو پوښوي کله علم لك علم راواله بوجوده په وجود د بنده په خپل وجود باندې علم وتغییر احواله او د بنده د خپل حالات په تغییر باندې علم لکه صحت مرض لګو تند او داسې نور سره واله او دویم اکتسابی دی وهو ما دا هغه علم دی يحدثه الله تعالی فيه چې الله تعالی په دغه نفس د بنده کې پیدا کوي په واسطه د کسب د بنده او کسب ستوي وهو مباشرت اسبابه چې د مباشرت د اسباب د علم کی او اسباب د علم نو دغه صاحب لیکلی نور الدین بخاری صاحب چې هغه درې دي الحواس السلیمه والخبر الصادق ونظر العقل یو خو دا خبره کړې ده چې علم حادث دوه قسمونو ته تقسیم کو ضروری او اکتسابی
او بیا تعریفونه هم د دواړو وک او ثم قال او بیا وی چې والحاصل من نظر العقل اسباب د علم کې د غدریم سبب چې عقل له نظر د عقل وی هغه علم چې حاصل شي د نظر د عقل نه وی دا دوه قسمه دي ضروری دي او بیا څه دي استدلالی دي مخکې راځي نګوره مخکې دلته واضح پته لګي چې دا غو تعارض راغی مخکې وی ضروری دي او څه دی لکه اکتسابی دی او اکتسابی بیا سو تکسید دغه ورته اکثر ورته راولي چې مباشرت د اسباب او شغیت اکتسابی وای چې حواس خمسه دي خبر صادق دی او عقل له پونشولي او بیا په نظر د عقل چې حاصل شغیت بیا ضروری وای حالان کې مخ کې خو د دې غزت ته ویلې دي دا غو تناقض غوندې راغی نو د ورته د مخ کې نه د ضروری دوه معناګانې بیان کړي چې تناقض نشته پونشولي په خبره والحاصل حاصل د نظر د عقل نه نوعان د دوه نوع دي یو ضروری دي یعنی حاصلېږي په اول نظر سره بغیر د تفکرونه لکه علم پدې چې بیان الکل چې کل اعظم دي د جزء او دا مخ کې تیر ادم استدلالی دی يحتاج فيه جدي کې احتیاج راځي الى نوع تفکرنا یو نوع فکر دا لکه علم په وجود د نار ان رؤیت الدخان کله چې لګي وګوري او تا ته علم راشي پس باندې په وجود د نار چې د غزي کې اور موجود دی ځکه لګي ته نه باديږي برخيږي ټیک شو ان شاء الله پوښي وي نو دا ضروری سو معناګانې بیان کی دعا یو معنی سوا چې دا مقابله د اکتسابی کې راځي چې دا تحت یعنی مقدور د عبد ني یعنی دا بغیر د اختیار د عبد نسکیږي حاصلېږي دویمه سوا په مقابله د استدلالی کې دا راځي سمانا چې دا حاصلېږي بدون د فکر او د نظر فی الدلیل نه دا تقسیم د ولیو کو د صاحب د بدایي په کلام کې د تعارض اعتراض او وهم چاته لګید دا غي د دفع د پاره دا تفسیر وک تاسو پوښي په خبره باندې زبسته ښا وصلی الله علیه